دي شرط وعده زما سره قالوا يا اقررنا من اقرار کړی دی قالوا يا الله پاک ګواهان شي او زه ستاسو سره د ګواه کوونکو نه یم او چا چې مخ وړو پس د دې نه فاولئک هم الفاسقون دا به فاسقان دي افغیر دین الله یبغون نه یو وعده ده طبقات د علماو کې چې ظاهرا باطنا د حق خلاف کوي هغه عنادي صرف ظاهرا خلاف کوي یو هغه سړی چې په خپل حق مني خو چې بل بیانې هغه به بدلږي دا متکبر انسان یو مداهن چې خپل حق پټي چې بل ته وي هغه ته مو وایي خپل کار وکړي سره پرې دا چې پاتې شي او ښه سړی هغه دی رباني سړی هغه دی چې خپل حق بیانې خو چې بل سړی راغی عالم راغی او څه مسله وکړه ا دې وایي چې بالکل دا ټیک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په مخ کې د تورات څخه حصہ لوستله او نبی علیہ السلام مخ تکسر غصه شو او بکر صدیق حضرت عمر ته وی سکلت کا سواکه خیره ورته چې مور دی بورا شه ته وینې نه الا تنظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه درته رضیت بالله ربا وبالاسلام دین محمد نبی علیہ السلام ورته زماره قسم کې موسی ژوندې علیه السلام او زما تابعداري نه وکړه ما هم ګمراه شو قرآن موجود دی نو بیا پکې د نور ته ضرورت نشته دا خلاصه او یو وعده ده یو د امیان وعده هم ده په اعراف کې براشي 170 نمبر آیت الست بربکم قالوا بلى هذا علماء وعدهم ده سورة آل عمران 187 نمبر آيات وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن به ولا تنصرن لتؤمنن به للناس او دا د انبیاء وعده افغیر دین الله یکفرون اس غیر د دین یکفرون فغیر دین الله یبغون اس غیر د دین د الله رب العالمین طلب کوئی بل دین او دی الله رب له اسلام من فی السماء دی الله تعالی یا چې پس مانوس باکه کی توان وکرها پاجز سرا حضور سرا او دی الله رب العالمین ته واپس شیر قل ورته آمنا بالله من ایمان ورل په الله په باندې اچر لګل شي موږ اچر لګل شي دي ابراهيم عليه السلام اسحاق عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او اولاد دغیتا اج وکړي شي موسی عليه السلام عيسى عليه السلام ته نبی هم طرف د دین فرق نکومغه بین احد منهم في نفس الايمان لا في الدرجات ومن دي الله تعالى تعالی ومن يبتغي غير الاسلام دينا زجر سره تخويف اخرين او چا چې طلب کوي غیر د اسلام نه بل دین هرگز به قبول نشي دا غینا او دې په آخرت کې من الخاسرین توانیان کیف یاد الله څنګه وای دا چې الله رب العالمین اقوم چې پس دې ایمان او دې ګواہی کړو چې دا رسول حق دی وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين اور اوڑی دی تصاف دلائی اللہ رب العالمین ہدایت نکی قوم ظالم تا داخلہ کی جزا دی دا خبره چې په دې من لعنت د الله پاک دې د ملائکو دی والناس اجمعین د ټولو خلقو همیشه به په دې کې سپک بنی شدین عذاب ولا هم ينظرون ورته کړل شي مگر هغه کسان چې توبه وستله پس د دې نه نیکی وکړه در امی سړي توبه ده یقینا الله رب العالمین بخون کې مهربان دی
ان الذين كفروا یقینا خلق چې کافران دي او ماتو دي مړه شو. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي بالعیسی بعد ایمانهم بالموسی ثم ازدادوا كفرا بعيسى بالنبي عليه الصلاه والسلام. تفسير الجلالين لا تقدير راويسته. ثم ازدادوا كفرا زاد يزيد دا مجرد دي باب افتعال دا په خوته نو استیدا نو دا څنګه جوړ شو. یا بدل شو پالیب منی نو استادا تنه جوړ شو. بیا بتا بدل شو بدال نو ازدادا یزداد ازدادا یزداد. ثم ازدادوا كفرا لن تقبل منهم لن تقبل توبتهم هرگز بقبول نشي توبه د دې اولئک هم الضالون دا خلق گمراهان دي. ځکه دا خلق کفر کې راغلي. یا لن تقبل توبتهم د توبه توفیق به الله ابو ورنکی زدی لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ان الذين يقنا کسان چې کافران دي او ماتو دي مړه شو په حالت د کفر کې هرگز به قبول نه کی الله رب العالمین دی او کس د دین اټکواله د زمکه د سرو زرو اگر کفته فدوی ورکی پاغه سره او دا کسان دي لپاره عذاب علیم عذاب درناک دی او نشته دي لپاره امداد کوونکی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس کله با سلنه کې نه کله تر دې پوری تاسو خرج کې هغه مال چې تاسو ترمینه کوئ ما تنفقوا من خیر من شيء او تاسو خرج کوئ فإن الله قال الله رب العالمين باونه الاموال. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ با ګوړه او چینی خیرات کول ودا زما ډیر زیات خوخي. ابي درداء رضی الله تعالی عنہ اغزان سر ملمه بوتل او دومره روټه وا چې هغه ډیوه مړه کړله او ځان یې اسې شړپ کوه ملمه مو ضحك الله البارحه من فلان وفلانه. ابو طلحه انصاری بیروحه باغ ورکړو زل بخ ذالک مال رابح. او دا ترغیب دی احسن ته حکم نه دی چې حسن چا ورکو نو هغه ول ثواب نشته دی. قاری محمد طیب رحمت الله علیه محتمل د دارالعلوم دیوبند هغه ترغیب احسن ته دی. مطلب دا نه دی چې حسن الله نه قبلي او که احسن دی ورکړ یا ته فایده ده او طیب النفس سره شی ورکړي. ودی وګي کیو منصره کې پیر سے بڑی خسړه خدای دې وبخي. عبدالرؤف نقشبندی وګي کیو اورډر نیکس نو مولا زکریا رحمت الله علیه مرید ناغه ما ته یو ځل زلاله مال جوبرا کړلا یو شیروانی غونې نه ما دې کې ستا کوم په دې ما ستا کوم په زما دوه نه خو نه دوه ولې ملن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شی دې دوه نه بهتره فاغه دې خسره مو چې کله ته مو ځان سره دا فروټ موټ نه وړه کله مې ځان سره یو دړای ټماټر وړو کنه الوګان پیاز به مې وړو هغه ماته یې مولا سره ته پوهیږي دا خلک مانی دانی راوړي دلته کې مونږ سره موسیقي کینو نو سره
دا مونږ لنګر کې استعمال کوو ټول دنیا یې خوري اکثر مونږ له خلک روژه ماتي کې څه شی راوړي 15 دانې کیمان یې اخیستي هلکه 15 دانې کیمان دومره ګران دي په دې باندې خو ځان یو تیلی ټماټر کېږي که نه کېږي خو یو تیلی ټماټر راوړه دا کور والا به ځان چې ترکارۍ کې واچي د دوی 6 دانې 8 دانې د کینو راغستې نن سبا یو کینو دانه په 100 ده په 500 شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه هغه ما اکثر د نور طالبانو په چا پیپسي وړه چا به کیلې وړه هغه یو طالب هغه ته چې روکشه واده شي ته پیپسي راوړې هغه زما زړه ته نه کېږي کله یې کیله راوړې هغه طالبان وخوري ما ته به لیډر مولا وي دا لیډر مولا ډېر هوښیار سړی دی پوه سړی ته چینی راوړي 2 دړۍ وي زه کور ته ویسم وي په کار راشي که نه کله کله ما هغه وخت کې پیسې ډېرې زیاتې ګرانې وي که نه خو د دې مینګورې پورې یا مینګورې پېښور منځ کې 60 روپۍ کوسټر اخیستلی 15 روپۍ پلان کوچ اخیستلی او د شاپور او د مینګورې په منځ کې 8 روپۍ او 10 روپۍ بس اخیستلی 1560 روپۍ پلان کوچ اخیستلی نو په 150 روپۍ به ته تګ راتګ کولی شو چې 200 روپۍ به درسره وي نو 25 روپۍ به د هلته کې ښه زبردسته روټۍ وخوره ځکه دا سټاکونې کوناټور چرګوړي چې دي دا ډېر کم میلاوي ده په 8 روپۍ باندې 10 روپۍ یو چرګوړه په 15 روپۍ په 25 روپۍ اوس په څو دی 500 دی که نه 900 الا په 3000 روپۍ مې میخ اخیستی په 8 روپۍ باندې ما ورتانې چرګ اخیستی او د چرګې د هګۍ چې دي په 4 انې 2 کې دی اوس په 30 روپۍ دانه ده بیا چې د 2 چرګه واچي هغه په 15 روپۍ دانه ځکه د 2 بیزو هم کله کله هګۍ اچوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هغه ډېر پاک سره نو شیخ صاحب بخل ما به کله 100 روپۍ راواسي شیخ صاحب ملاس کې داسې شیخ صاحب ډېر نظیف هر سړی به خپل کمرې ته نه پرېښود مچ به هم نه پرېښود نو چې زه به ویلې د مې مرحبا نو شیخ به تحفه مې لږ سم راکړه نو ما به 100 روپۍ لاس کې کېښودې یا ته پوهېږې یا ته ټیک ټاک سره دا نور ټیزانان دې وکړي بخښنه کوي دا نور ټیزانان دې وکړي په درس کې به درس کې به د طالب پیپسي راوړې نو ټیک ټیزانان دا لاسونه یې داسې وکړه داسې زه ډک ټوکو لکه سپنج دی یو خوږ سره دې ظالمانو هغه هم پرېنښود دا سره یې بوتل نکاح په بهانه چې مونږ نکاح وکړه چې نصربار ته یې بوتله ښار نه بار داسې ولسې اوچت کړي یو ډزې ولونه نه دي داسې ظالمان ادم دغه دا داعشیان نه دي چې د نورو نه ابتدا کې لاړ شي که نه بیا د داعشیان جوړ شي یا مسلمین جوړ شي یا غیر مقلدین جوړ شي همدغه مرداران چې ځکه موږ خلکو ته وایو چې اعتدال ښه شي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله يقين الله په هغه باندې علم والا دی كل طعام كان حلا لبني إسرائيل جواب د سوال په مسئله رسالت نبی علیہ السلام خود وخان وغوښه خوري او دا خو حرام دي الله جواب ورکړ طعام حلال بني اسرائیل باندې مگر هغه چې حرام کړو یعقوب علیه السلام په ځان خپل باندې ولې حرام کړو یعقوب علیه السلام باندې ارق النساء یا تکلیف نو دوخان وغوښه چې دا ډېر زیات ضرور په یم ضرور دا چې د جوړونو مرض لپاره ښه نه الا ما حرم اسرائیل او چارم کړو یعقوب علیه السلام په ځان خپل باندې من قبل ان تنزل التوراة وخوا د هغې نه چې رالېږلی شو تورات ورورته فاتو بالتورات پیش کړئ تورات فتلو اولو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی فمن افترا چا چې وتړه په الله رب العالمین درو پس د هغې نه
من بعد ذلك پس دین فولائک هم الظالمون دا خلق ظالمان دي. قل ورته صدق الله ویلی رشتیا الله فتبعوا تابعداري وکړئ د ملت د ابراهيم عليه السلام چې پاک دی ما کان نو د مشرکانو ان اول بیت وضع للناس د دویم سوال جواب چې زمون قبله مخکې د اساس د قبلې نه الله جواب ورکړ ان اول بیت یقینا اولنی کور چې جوړ کړی شوی د پاره د خلکو الذي هغه چې ببکه کې دی بکه شی ای اهلکه مکه ورته موي بکه ورته برکتی دې هدایت دې لپاره د عالمینو فی آیات مبینات په دې کې صاف دلایل دي مقام د ابراهیم علیه السلام دې څوک چې داخل شوی د کانا امنه دې په امن شو ولله علی الناس او یقینا د الله لپاره په خلق من حج بیت الله دې حج قصد وي د چا چې طاقت لري هغه ته لاري او څوک چې کافر شي کنه الله رب العالمین غنی دې د عالمینو اول تعبیر آدم علیه السلام کړه دا په درخواست باندې شو بیا طوفان نوح راغی او اسمان ته ورسېد هغه ته بیت المعمور وي الله بر اوچت او یا زره فرشتې تر روزانه طواف چې کومه ملکه طواف وکړي هغه نمبر به نه راځي او بالکل د دې بیت الله په محاذات کې لپاسه نه چې کانه نه د ښکین د دې په منځ بلګي د ابراهيم عليه السلام د تعمیر دوباره وکړو شرقن او غربن دروازې متصل ځمکې تکړې به جرهم قبیله راغله هغو به تعمیر وکړو بیا عمالقه قوم راغی بیا هغو تعبیر وکړو بیا سیلاب راغی تعمیر ته نقصان ورسېده نو قریشو تعمیر وکړو پخوا د بعثت د نبی علیه السلام نه خو پیغمبر علیه السلام په دې تعمیر کې په خپله شریک او دا مکه معظومه داسې ده که نه دا ټول غرونو وادیانې چې دي دا ټولې دې منځ ته راغلي نو اوبه به ټولې داسې دي داسې د مینا د طرف نه هم مزدلفې نه هم دېخوا د غار حرا د طرف نه هم دېخوا د جدې نه چې راکوزېږي دې نه هم طائف نه چې روډ راغلی هغې نه هم دا ټولې وادیانې داسې راغلي دا په منځ کې دا د دنیا منظوم دی قریشو د تعمیر دپاره حلال مال مطالبه کړې نو چې حلاله چنده کمه شوه نو حاتم یې ترېنه بار او په دې کې هم د الله رب العالمین حکمت ځکه هر سړی کعبې ته دننه نشي تللی نو حاتم کې یو سړی قسم وکړي کعبه کې به 2 رکعته لمونځ کوم حاتم کو نو نظر یې پوره دی البته طواف پکې نشي کولی طواف پسې بهر کې پکې چا طواف وکړو طواف یې نه کېږي ځکه چې دا حصه د کعبې ده که هغې کې پکې طواف ونه کړي یو شرقي دروازه یې پرېښودله او اوچته یې کړه نور دروازې بندې کړې د خپل غرض دپاره حجر اسد ایښودو من اختلاف راغی یو یې زه ږدم بل یې زه ږدم نبي علیه السلام راغی ټول مشران راوغوښتو او دا ګټه یې منځ کې کېښودل او یې ټول د څادر پیس کې ونیسئ سایډونه او چې کله هغه ته نږدې شو نبي علیه السلام په خپله لاس کاته کې کېښود نبی علیہ السلام وفرمایل چې آینده کال که زه پاتې شم نو تعمیر به کوم په طریقه د ابراهیم علیه السلام کوی ته هغه ته فرصت میلاو نه شو او نو خلفای راشدینو ته چې عبدالله ابن زبیر مکه معظومه کې شو نو خلیفه شو نو د بیت الله شریف
صحیح طریقې سره جوړ کړو. عبدالملک بیا اراده وکړه چې زړې طریقې سره یې بیا جوړ کړي. بیا د حجاج د لاسه شهید شو. نو حجاج بیا د قریشو په طریقه، خو عبدالملک بیا په صحیح طریقه جوړو. بیا علماء اجازت ورله چې دا دې بې حرمتي کړي. مولا قاری فرمایي چې دا د الله احسان دی په مخلوق نه، چې د کعبې بعضې څه ښکاره پرېښودلی، چونکې حتیم ته کعبه ویلی شوي دي په خبر واحد سره، نو لہذا یوازې دې ته مخ کولو سره مونځ نه صحیح کېږي، شرون وقایه کېږي. او که څوک طواف پکې کړي نو طواف یې بیا نه کېږي. کعبه را هردم تجلامی فزود از اخلاصات ابراهیم ابو. پادری پنډر اعتراض کوي چې مسلمانان کعبې ته مونځ کوي. موږ ورته موږ کعبې ته نه کوو، موږ الله ته کوو. خو دا جهاد دی د پاره د وحدت، جهاد دی د پاره د وحدت. ځکه څوک داسې مونځ کوي، څوک داسې مونځ کوي، څوک داسې مونځ کوي، بیا وحدت ختمي، اجتماعیت ختمي. ومن کفر او چا چې انکار وکړي فإن الله یقینا الله رب العالمین غني دی د عالمین نه. یا اهل کتاب ولې انکار کوئ تاسو د آیتونو الله رب العالمین نه؟ الله رب العالمین حاضر ناظر دی، پوه دی په هر څه باندې تاسو پوه کوئ. یا اهل کتابو ولې بندوئ تاسو خلک د لارې د الله رب العالمین نه؟ او څوک چې ایمان یې راوړی دی او لټوئ تاسو پای کوږوالی، او انتم شهدا تاسو علما، وانتم شهدا تاسو ګواهان یې په دې خبره پوهئ، او نه د الله رب العالمین نه خبره د عمل ستاسو نه. یا الذین آمنوا اے ایمان والو، التفات بسوی مؤمنین او زجر برای مؤمنین هم دی. اے ایمان والو که تاسو تابعداري وکړئ د فریقې د کسانو چې ورکړی شوی د کتاب، واپس به کتاب تاسو لره پس د ایمان ستاسو نه کافرین کافران. او څنګه انکار کوئ تاسو او په تاسو باندې لوستی شي کتاب د الله رب العالمین، آیتونه د الله پاک، او په تاسو کې رسول الله اچا چې موږ ولېږلي په الله پاک باندې، یقینا ته ښوونه وکړه شو لارې برابر ته. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو حصہ ثانی صورت ترغیب الالجهاد. اے ایمان والو تقوا اختیار کې ویرېږئ د الله رب العالمین حق تقاتی، منسوخ نه دی. وفتقوا الله ما استطعتم، معنی دا چې جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد الجهاد. جاهدوا فی الله حق جهاده یعنی حق الجهاد، جهاد الجهاد. ولا تموتن ممر فی حال من الاحوال الا وانتم مسلمون، مگر تاسو مسلمانان یې. واعتصموا بحبل الله، دا وسیله د اعتصام بحبل الله، منګولې ولګوئ په الله رب العالمین باندې په رسۍ د الله پاک ټول. ولا تفرقوا، او ډلې ډلې کېږئ مو. ولا تفرقوا واذکروا نعمت او دا غیر مقلد دا آیت راغلی او په حنفیانو پسې، په موالک او شافعیانو پسې، حنبلیانو پسې لګي. هلکه دا خو څلور جماعتونه پکې پنځم جوړ شو، ځان پسې ونه لګي. فساد جر نه خو ته چېرته چېرته په دنیا کې احناف او موالکو ته بد ویلي دي، حنابله ورته ویلي دي، شوافیه ورته ویلي دي، ائمه مجتهدین ورته ویلي دا د مردار زامن راغله، نو ټول منې ګز راکړي، او په خپله پکې ټک د ایمان نشته، حدیثو انکار کوي. لکه جماعت المفسدین وال، جماعت المفسدین پېژنئ، مسلمین چې ځان ته وایي، بلګانې کې یو دی ټول عمر په سر باندې وایي ږیره سره کول، خالف الیهود، ږیرې سرې کوئ. نو هغه خو روزانه به سرې کوي که نه، امر خو دا چې امر دی ته یې واجب او فرض ګڼه، خو به روزانه سره کوي. نو کله د هغو ږیرې داسې خړې شي لکه بیزه چې وړو کې وټوخېږي، دا وړې به دې مخ راشي،
حالکه بیا خو داسې کوه عامیان خلک دی سترګې ټول مخکته شي داسې نیغ چاته نه شي کولی تاسو خیال کړي بره که نه مخکې را سم و سترګې داسې د شپږو نه زیاتېږي نه دا نه سړي ځانه نه دا غیر مقلد خو دی زیات وي پورې په دې ګاڼشال کې چې دي د دې په دې علاقو کې نو هغه چې دي نو هغه د دې د وجې نه دي خو هغو پخوانه یو بل سره اختلاف نو ډله یې لاړله عبدالقدیم مولوي صاحب ملګري شو بالېډ ملګري کې چنار دي پېژنې ته چنار پکې ملګري او ځان له جومات جوړ کړی خلک تپوس کوي چې امام صاحب ته د چا په مذهب دی امام صاحب د چا په مذهب د چا په مذهب اوس تا د پلار په مذهب وګوره نبي علیه السلام په مذهب وکړه د چا په مذهب صحابه کرام په مذهب دومره چندرخې غونې بوی او امام صاحب د چا په مذهب موږ نه څوک تپوس کوي د کوم پارټۍ کې مولانا صاحب پارټۍ کې یو مولانا صاحب د غلو ملګری دی سره سوپڼې زویه ولې د غلو ملګری ستا را څه شی دی من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله فيكم رسوله من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ولا تفرقوا ډلې کېږم امام اوزعي نبی علیہ السلام تر یو ځل باس کو انت فرقت دین ابي تا زما د نیکه دین ګډوډ کړی دی نبی امام صاحب ورته نه داسې نه دی یو ځل مناظره کول د رفع الیدینو مسله امام صاحب یو ځل وی چې خلک وی دی صاحب الرای دی که نه اهل الرای دی چې رای د چا نه هغه صحیح پاږي چې عقل د چا نه هغه صحیح هغه پاږي نو هغه عالم ته چې ستا نه نیکه مذهب دا دی چې د موزې له پاسه مسح کوئ موزې ګندګي کوم طرف و هغې په کار د ما عقل دا وي چې لاندې طرف ما خپل عقل پرېښودی له ستا د نیکه په دین باندې عمل ستا د نیکه دین دا دی چې دوه جنکۍ په حصه کې د یو هلک برابر دي او زما عقل دا وي چې دوه هلکان دي د یو جنۍ برابر شي ځکه جنۍ قادر په کسب نه دی خو ستا د نیکه دین ما واخېسته خپل عقل مې لپه وکړ نو هغه بیا دې غاړه مې لو کړې دا خلک موږ ته دروغ وررسوي واذکروا نعمت الله یادوئ نعمت د الله رب العالمین کله چې کړی په تاسو باندې کله چې تاسو دشمنان نو الفت راویسته الله رب العالمین په زړونو ستاسو کې نو شئ تاسو په نعمت د الله پاک اخوان وروڼه او وایي تاسو په غاړه د کند د اور باندې بچې کړی تاسو لره مینه د هغې نه دارنګې بیانې الله رب العالمین تاسو دلای امید دی تاسو لار بیا ومئ ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر نبی علیه السلام د حج ورځو کې به نبی علیه السلام مکې نه بهر راووت خلکو له به دعوت ورکول شروع اوله قافله کې اوس خزرج راغله نبی علیه السلام دعوت ورکو نو شپږ کسان مسلمانان شو د دې په تحریک باندې راتلونکي کال کې 12 کسان مسلمانان شو او دیتا بیعت عقبه اولا وی بیعت عقبه اولا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی علیہ السلام مصعب ابن عمیر رضی اللہ استاد مقرر او دی با دا سعد ابن زراره په کور کې نو سعد ابن معاذ ورپسې اسید ابن حزیر اولېږه اداله د خپلو ورته دا سړی لرې که ګنې مونږ به زمونږ هلکان ګمراه کوي بیا به ښه نه ګورې
او ورته ووایه چې دا اسید بن حضیر زما د ترور زوی دی بیا به خفه کېږي نه. دی لاړ اسید چې ورته خبرې وکړې نو بیا هم د مصعب رضی الله عنه خبرې ته غوږ کېښودو نو حالت یې بدل شو نو مسلمان شو. نو سعد ابن معاذ په غوسه کې په خپله راغی هغه چې خبرې واورېدې هغه مسلمان شو د قوم مشر نو اوس او خزرج اکثر مسلمانان شو. نو په درېیم کال اویا کسان نبي علیه الصلاة والسلام سره پټ بیعت وکړو او دې ته بیعت عقبه ثاني وي. بیا عباس رضی الله تعالی ورته ګورې د ساتنه ګرانه ده نو هغه وی چې موږ د سره بیعت کو بقتل اشرافنا وسلب اموالنا زموږ مشران به قتل شي مالونه به ختم شي خو موږ د سره ولاړ خو که ده ترقي وکړه داسې نه چې موږ پرېږدي. نو نبي علیه السلام ورته ووي بل الدم الدم والهدم الهدم زما به تاسو سره مرګ تر مرګه او دک سک شریک او که څوک په غټه لارې باندې ځي او تاسو په نرۍ لارې ځئ نو زه تاسو په هغه نرۍ لارې ځم. نو دوی سره بیعت وکړو وي زموږ دپاره به څه نبي علیه السلام جنت. ولا ولتکن منکم خامخی په تاسو کې یو جماعت بیان د اشاعت د اعتصام بحبل الله بیان د اشاعت د اعتصام بحبل الله خامخی په تاسو کې یو جماعت چې بلی خلق خیر دپاره ویأمرون بالمعروف او امر کې په معروف سره قرآن و سنت او خلق منع کوي د کفر نه د منکر نه د بدعاتو نه د قانون د غیر الله نه. اولئک دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي ولا تکونو شان دا کسانو تفرقو چې خپل دین یې ګډ وډ کړو واختلفوا اختلاف وکړو من بعد پس دا نه چې راغلي دي ته صاف دلایل دې پر عذاب عظیم لوی دی یوم تبیض وجوه متعلق پر عظیمون حکومت چې تک سپین شي مخونه وتسود وجوه اتک تور شي مخونه اهل سنت والجماعت وتسود وجوه اهل بدع فاما الذين فسا کسان چې تک تور دي مخونه دي اکفرتم بعد ایمانکم قالوا لهم اکفرتم قالوا لهم اکفر انکار کړل تاسو بس د ایمان تاسو نو څه کې آزاد زګ تاسو انکار کو او هغه کسان چې تک سپین شوي دي مخونه د دي بشارت دی اما الذين سعيدوا ففي الجنه وفي رحمه الله ففي جنه الله ذکر د مظروف مراد نظر ذکر د رحمت مراد نظر شي جنت هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه تلک آیات الله د آیاتنا الله جمله معترضه تلک آیات الله د آیاتنا الله دی لولمن تعالی بالتحقیق یا لزار الله رب العالمین نه د اراده کون کې بظالمانو باندې اراده کون کې د ظلم للعالمین فعل او مخلوقات باندې کول خدر کې نه ولله ما فی السماوات دلیل توحید عقلی پنځم نمبر خاص الله لپاره یا چې په اسمانونو کې زمکه کې دي تسجیل القتال چار صدا الله دې متبهری کې ولې وردانګه کوي منډه وها ودا سټی خېده وګونه ته وباسه ویری کې ولې ځکه څه خو درب دي حکم مړ شي نو شهید و بیٹه ما بنا دانګي هغه په شان کار وکړو چې ورته سترګې دي سری
هغه چې ورځنګ لپاره واپس کېدې شي ټول کارونه. کنتم خیر امة اخرج للناس اعاده بیان. کنتم خیر امة ای تاسو غوره امت اخرجت للناس وي. او مشکات شریف د اخیر دا ترجمه الباب کې راوړي اخرجت للناس وستې شوي دپاره د خلکو تامرون بالمعروف. عبدالله ابن عباس فرمایي چې د دې مراد مهاجرین دي. عمر صاحب وایي چې ټول صحابه کرام مراد. او یا امت د اجابت مراد ده د اولنا، او اخرجت للناس نا امت د دعوت مراد. بعض خلکو ټول امت هم اغسطه ده. صحابه کرام بوي چې ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اخرجت للناس رشتې شری د پاره د خلکو امر وکړي په نیکه سره منع کوي به خلک د منکر نه. خو ایمان بروړې په الله رب العالمین باندې کچته ایمان راوړی ال کتاب وسجر دی دا به غره دي لپاره ځنې په دې کې مسلمانان دي زیات دي کې فاسقان. لن يضركم الا اذى هرگز ضرر نشي رسول تاسو ته الا اذى مگر لګي باندې باندې خبره. ويقاتلوكم او که جګړه کې تاسو يولوكم الادبار نشاکی تاسو ته اړی تاسو شاګانی ثم لا ينصرون به امداد مونږ کړی شي تاسو سره. ضربت علیهم الذلة دا بشری دې په دې باندې ذلت اينما سقفوکم ذکر چید الا بحبل من الله مگر پر رسید الله وحبل من الناس پر رسید خلق. حبل من الله توحید. حبل من الناس عقد ذمه چورته ویل کی عهد ذمه غیر مسلم سره. وباء بغضب من الله تشهد په غضب د الله رب العالمین ته بشهد په دې منی مسکنت ذالک ازک جدي انکار کو دا تند الله رب العالمین نه قتل پیغمبران په هغه ذالک د عذاب ثابت دي زکه جدي انکار کو قانون یاتون ذاته کو لیسو سوا من اهل الكتاب ندی برابر. بشارت برای اهل کتاب لیسو ندی سوام برابر من اهل کتاب امتن اهل کتابونه جماعت ولړل لولیتون الله رب العالمین پیسې د شپه کې هم یسجدون دي سجده کې یؤمنون بالله ایمان وروړي په الله په کوم ورځ د آخرت باندې ایمان وروړي دي په الله پر ورځ د آخرت باندې امر کې په کې سره خلق باندې کې دنا روانه جلدی کې په کو کې دا کسان دي نیکان دي. وما يفعل من خير چې کوي تاسو نه کی مهر غزبا انکار نشي داغینا نه شکر به نشي. او الله پاک علیم دې متقین من یقینا کسان چې کافران یې غزبا کفایتونه کی فایده بونه نشي دي تمالون دي نه اولاد دي الله رب العالمین دا ځان دې شي او دا کسان دي جهنميان دي په دې کې همیشه. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا جواب د سوال مقدر چې دی خو نیکی کی جواب دار. مثال د آخرت خلکو چې خرڅ کوي په ژوند د دنیا کې پشان دا واده چې پاغي کې سخت یخنی اصابت هر څه قوم سر سخت یخنی ورسیږي هر څه قوم من فصل قوم ته ظلم چې ظلم کړي په ځانونو خپل من هلاک کې غیلره. وما ظلمهم الله او ظلم نه کړه په دې باندې الله رب العالمین لیکن دې په ځانونو باندې ظلم کړی دی. یا الذین آمنو اے ایمان والو اعلان مقاطعه مع اسباب مقاطعه. څو اسباب بیانې پکې اعلان مقاطعه مع اسباب مقاطعه. یا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم. بطانه سمانه ده بطانه الرجل صاحب السر صاحب الامر في السر صاحب الامر في السر دته بتانو. یا الذين امنوا ایمان ولو مجروي کافر البتانه رازدار پردار یا
پردهدارې مه جوړوئ من دونکم پردو لره غټ عہدې بوله نه ورکوئ لا یعلونکم خبالا کمی نه کوي ستاسو په نقصان کې ودو ما عنتم غواړي تکلیف ستاسو قد بدت البغضاء من افواههم یقینا ښکاره شوی دی بغض د خولو د دوی نه چې په سینو د دوی کې ډېر زیات دی یقینا بیان کړي موږ ستاسو دپاره دلایل که تاسو پوهېږئ خبر چې تاسو مینه کوئ د دوی سره دوی مینه نه کوي تاسو سره تاسو ایمان راوړئ یقین کوئ تاسو په کتاب ټول منئ او د دوی کار دا کار نشته او کله چې یو ځای چې تاسو ته وایي موږ ایمان راوړلی او کله چې جدا شي تاسو نه نو چې په تاسو منئ الانامله ګوتې د غصې نه ورته مړه شئ په قهر خپل سره یقینا الله رب العالمین علم والا دی په رازونو د سینو منئ او که ورسي تاسو ته خوشحالي دوی خفه کېږي او که ورسي تاسو تکلیف یفرحو بیا په دغه وخت کې دوی زنده آباد وي خوشحاله شي وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا او که تاسو صبر کوئ استقامت کوئ تقوا کوئ هرگز به ضرر نشي رسولی تاسو ته کې د دې فریب د دې شانې وشي یقینا الله رب العالمین په عملونو ستاسو باندې ګرونکی دی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ او کله چې وختي ولاړې ته د خپل کور نه کېنولې مسلمانان په مورچو کې دپاره د جنګ والله الله رب العالمین اوریدونکی علم والا دی بدر سن 2 هجری کی دی احد 3 هجری کی 4 کی بدر صغرا ده 5 کی احزاب دی 6 کی حدیبیه ده ابو عامر خزرجی په کوم ډبولې شو 7 کی به عمره قضا ده 8 کی فتح مکه 9 کی تبوک 10 کی حجۃ الوداع او وفات د نبی علیہ السلام نو 2 کې څه ده بدر 2 کې بدر 2 هجری کې 2 کې بدر او 3 کې احد او 4 کې بدر صغرا 4 کې بدر صغرا او 5 کې احزاب 6 کې حدیبیہ 6 کی حدیبیہ 7 کی حدیبیہ و ابو عامر خزرجیم پا کی توت توریشو او 7 کی عمر قضا او 8 کی فتح مکہ 7 کی عمر قضا 8 کی فتح مکہ 9 کی تبوک 9 کی تبوک اور 10 کی حجۃ الوداع اور وفات د نبی علیہ السلام حجۃ الوداع وفات د نبی علیہ السلام وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اللہ رب العالمین علم اوریدونکی علم والا دے وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ او کله چې قصد کو 2 طائفو منکم ستاسو نه ان تفشل چې کمزوریو کې دوی بنو سلمہ بنو حارثه 2 طائفې څوک دي بنو سلمہ او بنو حارثه الله رب العالمین ولی د دوانو دی دوی منګه سستی کړو خو چې کله الله والله ولی یوم نو مون خوشاله شو او په الله رب العالمین ځان اوس پاره مؤمنان لقد نصرکم الله وجودی نمونه بدر د یو سړي نوم دی بدر ابن ماری دا سړي نوم دی تحقیق امداد کړل الله رب العالمین تاسو په بدر کې تاسو یې کمزوري وایره کې الله رب العالمین لعلکم تشکرون مې تاسو شکر باسي استقول للمؤمنین کله چې تاسو مؤمنان تعالی یکفیکم از کافی نستاسو دپاره یمدکم چې امداد وکړي رب ستاسو ب3000 من الملائکه په 3000 ملائکو سره منزلین را لېږلی شي پرله پسې
بلا ان تصبروا که تاسو صبر کوئ تقوا کوئ یاتوکم من فورهم او راشي تاسو ته د جوش د دې چې دا دی یمددکم امداد به وکړي رب ستاسو بخمسة آلاف من الملائکه د 500 ملائکو سره مسومین نشاندار وردی والا وردی پہنے ہوئے اولنا 3000 راغلی به 5000 یا ول 3000 راغلی د 50 وعده وما جعله الله نه ګرځول الله رب العالمین دی لرا الا بشرا لكم مگر زیر استاذ د پاره ولتطمئن قلوبكم به او دا مفعول له ده او چې مطمئن شي قلوب تاسو نو تاسو به دې منه او نو امداد مگر د الله طرف نه چې غالب دې حکمت ور ليقطع طرفا من الذين كفروا چې هلاک لري او صد کافرانو او يكبتهم یا چې ذلیل کی دوی لرا فینقلبوا خائبین نشيب دوی محروم ليس لك من الامر شيء نشته تعالی رسیس اختیار دیو شینا او یتوب علیهم یا مهربانی وکړي باندې او يعذبهم یا عذاب ورکړي دي لره یقینا دي ظالمان دي او خاص الله تعالی چې باسمانونو زمکه کې معافي کوي چې رضا شي الله عذاب ورکړي چې رضا شي الله رب العالمین غفور رحیم بخون کې مهربان ان يتوب علیهم او یکتهم او یتوب علیهم عطف یکتهم مریف اعتراض راځي چې یکتهم بدر واقعه ده نو عطف نسې کیږي شاول الله جواب ورکړل رحم الله چې اثر الاشیاء فی فهم القرآن الشان النزول اثر الاشیاء فی فهم القرآن الشان النزول ولله ما في السماوات يا الذين آمنوا اي ایمان ولو بیان انفاق یا ایها الذين آمنوا اي ایمان ولا تاكلوا ربا مخر ربا دوچن په دوچن کې اضعافا مضاعفا دا قید برای مزید قباحت واتقوا الله يرضى الله رب العالمين امید ہے چې تاسو کامیاب شئ نو پته ولګېده چې رباخوار متقیم نه دی او فلاح ولم نه دی ویرېږه دا غورونه التي غور اعدت للكافرين تیار شوې دپاره د کافرانو واطیعوا الله خبره ومنئ د الله او د رسول امید دی تاسو من رحم وشي او وړاندې کېږي مغفرت ته د رب خپلنا او جنت ته چې پلانواله د هغې په مقدار د اسمانونو ځمکې دی او تیار کړی شوی دپاره د متقیانو اوږد مسافت ته طول وي او دویم عرض دی دریم عمق دی عرض د اسمانونو غوندې دی نو طول به بیا څومره یا عرض مقابل د سمن دی معارف القرآن یو سړي حضرت عباس ته وی حضرت علی ته حضرت عمر رضی الله تعالی ته وی چې اسمان د جنت دومره غټ شو نو دوزخ چرته لاړ هغه دوزخ ستا سترګه کې دی دوزخ ستا سترګه کې شپه لاړه نو ورځ څه شوه دا سوالونه دي الله رب العالمین قدرت وعدت للمتقين تأشيد بار المتقين الذين متقين ينفقون في السراء شخصير په وخشالو کیم په خفګانونو کیم فی اليسر والعسر مطلب څه حسب موقع والکاظمین الغیظ او تیرون کې د غصې دي
والعافين عن الناس او عفو کی خلقتا والله يحب المحسنين الله محبت کی محسنان سره ذكر النبي عليه السلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ معنا حضرت علي بن حسين ده وبو وينز ورتاچولي لاس نه کوزه ورزيد خولنا کوزه بو ده غصه شو نه دورته شیطان غصه داري ماغي ورتي والكاظمين الغيظ جواب كيا قوي كذن تو غيظ والعافين عن الناس وما تقدر بر معافي يقول لو يحب المحسنين وما تقدر بر ذلك والذين إذا فعلوا فاحشة والله يحب المحسنين والذين كسان چکلو کی ناروا یا ظلم کی بزانو نخبلو من ذکر الله آیات کی اللہ رب العالمین او بخانو غوڑی دو گناہون دخبلو دو پارا او چوک دی چه بخانو بوکی اللہ و صرف اللہ پاک ولم یسروا على ما فعلوا او نمحکم کیگی پا گناہ چی دی کڑے بھی هم یعلمون دی پوئی اولائکا دا خلق دے نو كبيرة لا كبيرة مع الاستغفار استغفار جو چوکوی كبيرة كبيرة نپاتی ولا صغيرة مع الإصرار او جو سڑا اڑو کے گناہ کی خوچ ہمیشہ کی اغا یہ كبيرة شو ولا كبيرة شو فمخاطر تیز کردن نیس اطراح نو سړی تکبرن یو کار کیږي عاجزی پکار د جز خضوع و بندگی و استرار اندری حضرت ندارت اعتبار نوی فهم خاطر تیز کردن استرا جز شکستا می نگیرت فضل شا ولم يصروا على ما فعلوا يعلمون اولئك لا كسان جزاء دي مغفرت دي من رب درب دينا او باغونه ايش بيجي لاند داغين ولي مشي باقي او ورد اجر دعام كونكو قد خلق من قبلكم تخفيف اخروي دنيوي یقینا تیر شوی دي مخکې ستاسو نه واقعات نو لاړ شئ په ځمکه کې وګورئ څنګه شو انجام د خلکو چې هغه انجام د مکذبینو كيف كان كيف خبر مقدم عاقبة دا او بسی رستو اسم مؤخر هذا بیان للناس اعادة الجهاد دا بیان دے پر دخل کو ہدایت دے واز دے پر متقیانوں خصوصی مکوئے محمد کے گئے تاس کامیابی کے تاس مسلمانانی ام یا ایم سسکم قرقن او کتاسو تکلیف رسیدلے نو فلا تحزن خبکی گا مو دا شندیتم رسیدل لے فلا تحزن إن يمسسكم قرح فلا تحزن فقد مس القوم قرح يقينا ده دال بالجزاء عين جزانا ده ذكر لك اتحاد أزمنه اتحاد زماني نشتغل فقد مس القوم قرح يقينا نسيد اللي قوم تتكليف وشان داغي مني وتلك الأيام ودخرج جدي منغا انقلابات جدي مداولو أرو رالو مكمين دخل كذي وليعلم الذين آمنوا لمصلحة يهو زايد دي لمصلحة يهو زايد وليعلم الذين ظلموا معلوم كيا كسان ظالمان دي واتخذ منكم أججول كستاسنا شهداء والله رب العالمين محبت نكيد ظالمان وسرع وليمحص الله الذين أو تفاق صاف كي الله رب العالمين كسان مؤمنان دي ويمحق الكافرين او چې برباد کی کافران اوسې
ام حسب او کله چې سړی وسوځلی شي نو هغه به تک تور سرتورې شي ام حسبتم اظننتم هیڅ ګمان کوئ تاسو ام حسبتم اظننتم هیڅ ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنة چې داخل بشئ تاسو جنت ولما يعلم الله الذين او لا تر اوسه پورې نه دي ښکاره کړي الله کسان چې مجاهدین دي ستاسو نه او نه دي ښکاره کړي الله رب العالمین صبر کوونکي ولقد كنتم تمنون الموت او یقینا غوښته تاسو مرګ مخکې غوښته کنه من قبل پخوا ان تلقوا چې ملاقات وکړو تاسو د هغه سره فقد رأيتموه یقینا تاسو لیدل وانتم تنظرون تاسو ورته کتل نو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة كرف شي نو مستقله جمله او كفتح شي نو اظننتم ان تدخلوا الجنة أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دا قبلي لا تأكل السمك وتشرب اللبن قد خلت من قبل الرسل وما محمد إلا رسول زجر برای مؤمنین ونه ده محمد صلی الله علیه وسلم مگر الله رسول له یقین تیر شوی دي رسولان مکه دینا افهم ماتا اتؤمنون مدة حياته ابن خطیب فرمای دا سخنه ده چې د زندګۍ پورې به ایمان استاسو به باندې نو اتؤمنون مدة حياته اتؤمنون مدة حياته افهم ما تکلی وفات شو یا قتل کړه شو ایز واپس کیږي تاسو په کوم منی او مې انقلب اڅوک چې واپس شو علی عقبه په کوم د خپل سره ضرور نشه رسول الله ته وشي وسيد الله الشاکرین او زړه دې بدله ورکړي الله د شکر گزار خلکو بعض اصحاب وی چې موږ مخکې مړ کی یا موږ مخکې مړ نو لقمان ابن عادي ورته وی چې نه چې زه نبی علیہ السلام د زندګۍ نه وروسته دغه تصدیق وکړم دا زما لپاره ډېر لوی اعزاز د زندګۍ کې خو ایمان راوړي زندګۍ نه وروسته هم تصدیق وکړم دا زما لپاره اعزاز افإن مات ان راضی د پاره د شک او د تشکیک سوق المعلوم مساق المجهول برای رعایت مخاطب او دې کې داسې یو ګیدړ کې ګیج ته راشي وما كان النبي ان ذكر وما كان نفس ان ذكر ونفس ان تموت الا باذن الله جمع شي مگر په کوم د الله رب العالمین کتاب موجله نیټه د وخت مقرر او نبی علیہ السلام باندې چې مرض راغی مرض وفات ډیر زیات بیمار بیا مانس کې له خشو د دوه کسانو په سهارا مسجد نبوي ته راغی ابو بکر صدیق صاحب چې اوس بیا خشوی دی نو ځان بره غره طرف ته لاړ مال مویشي کتلو دپاره لاره کې غلام کېنو چې دی نبي علیه السلام د وفات خبر راغی هغه وایي چې خدای زما ملا خو ماته شو چې راغی مدینې منورې ته ټول خلک پریشان حضرت علي کرم الله وجهه هغه سپینې تښتېدلې ګرځېدی نه شو علي صاحب عثمان صاحب بالکل چاړه شوی عمر صاحب تور راویستی وی چې چا وی نبي علیه السلام مړ نو سقلم نبي علیه السلام
جسد مبارک پروتو رخمی صدر په غړېدل ابو بکر صدیق راغی چې چت کو تندیخ کول کو ورته کوم مر کې الله تعالی مقرر کړو هغه او بیا خلکو ته आवाज الی عباد الله ابي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وبداية ما محمد إلا رسول عمر سے کوئی چما یو کدایت استاد شو تورې په نام کې کېخو به مسله خلافت حل شو مخ کې ځکه من اهم الواجبات سره قائد لیکي چې مسله خلافت څه ده من اهم الواجبات یو واجب یو اهم الواجبات نبی علیہ السلام تدفین هغه پر مؤخر شو چې څو د خلافت مسله نه حل شي هغه چې کله حل شو نبی علیہ السلام تدفین وکړ اول وړوم جنازه کړل زنانو کړی دا هر ډلې خپل جنازه کړی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک ته کوس کله حق او نبی علیہ السلام سر طرف نه کوس کړو ځکه دې طرف ته دیوال نور سنت دار چې ته دې طرف نه کوس نبی علیہ السلام خپل ژوندۍ کې لاشونه د قبله طرف نه کوس کړو او نبی علیہ السلام جسد مبارک د سر طرف نه کوس ځکه بل طرف دیوال او سر لګیدل را کوزیدل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة او څوک چې اراده کوي غواړي ثواب د آخرت وربخو دي له هغې نه او زر ده چې بدله ورکړو شکرګزار کو قایم من نبي قاتله او ډېرو پیغمبرانو نه جنګ کړلی په ملګرتیا دا کي ربیونه خدای خلکو کثیر ډېر نو سستي نه وکړه چې رسېدلو دي ته بلار د الله کې تکلیف او نه کمزوري شي ضعیف کېدل ومستکانو او نه ذلیله شي استکانو مستکانو د سکانه نه دی فتحه اشباعي ده استکانو اصل کې د څه نه دی سکانه نه فتحه څه ده اشباعي نو اصل کې دی استکانو اصل کې څه دی استکانو یا د کون نه دی په اصل کې استکونو دی تکون یا د کین نه دی معنی څه ده فم د رحیم ته ویل کېږي فم د رحیم ته په اصل کې سکنا باب افتعال دی یا باب استفعال هم جوړیږي استکینو او دا تحقیق کړل شافعي و وکاین وما وانوا لما اصابهم في سمومات وعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين الله محبت کی صابرانو سره وما كان قولهم ندمنا دي الا ان قالوا مگر دا خبر مقدم د کان د پاره الا ان قالوا مگر دا خبر ربنا يا رب زمونږه افرغ علينا ربنا اے رب زمونږه معاف کړه زمونږه ربنا اغفر لنا اے الله رب العالمین معاف کړه ګناهونه زمونږه او اسرافنا زیاتې زمونږه پامر زمونږه وثبت اقدامنا مضبوط کی قدمونه زمونږه وانصرنا امدادو کې زمونږه على القوم الكافرين فقوم کافر منی نو ورکړه دوی له الله رب العالمین ثواب د دنیا او خو ثواب د آخرت الله رب العالمین غوړه ده او محبت کې محسنینو سره اے ایمان والو کتا تابعداري وکړه کسان چې کافران دي واپس بګی تاسو له حکم د تاسو باندې شی تاسو توانیان بلکې الله مولا تاسو له الله رب العالمین غوړ امداد کوونکی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب تجيء القتال تاسو وردانګ